السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بختور ګل. محترم عزتمندو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته لګېدلې ده چې په پېښور ښار کې هغه دماکه شوې ده، د ګلونو ښار دی، خو دا په ګلونو باندې نه دی اباد شوی بلکې په سرو وینو باندې اباد شوی دی. هر ځای کې هر څه، هر یو څیز ګرانیږي په ملک کې، د هر یو څیز مهنګایي راځي، ګراني راځي. که تاسو اوړو ته وګورئ، که تاسو نور د خوراک څیزونو ته وګورئ، که تاسو پټرولو ته وګورئ، که تاسو سینجۍ ته وګورئ، سینجي بند شي، پټرول بند شي، مهنګایي راځي. خو لیکن یو څیز هغه ډېر زیات ارزان پرې وځي، هغه زمونږ په پښتنو کې ډېر زیات ارزان دی، هغه ډېر د کم قیمت والا دی چې هغه د پښتون وینه ده. یاد ساتئ عزتمندو، د پښتون وینه هغه ډېره زیاته چې کوم دی ارزانه ده. ولې ارزانه ده؟ ولې ارزانه ده؟ موږ پښتانه اتفاق نه دی کړی. اتفاق هم چې کله وکړلو، زموږ د پښتون وینه هغه به ډېره ګرانه خلکو ته پرېوځي. که چېرې زموږ او ستاسو اتفاق راغی، دغه ماشوم تاسو ته ښکاري د دوی والد صاحب هغه په حق باندې رسېدلی دی، شهید شوی دی. الله دې د دوی شهادت قبول او مقبول وګرځوي. محترم عزتمندو، دومره سخته ژړا، دومره سخت فریاد یې کړی دی. تاسو یقین وساتئ، که تاسو دغه ژړا واورېدله، تاسو زه دا ویډیو کلیپ لږ شانته پرېږدم، تاسو د دې ماشوم دغه ژړا واورئ. محترم عزتمندو، تاسو د دې ماشوم دغه ژړا واورېدله چې څومره سخته باندې د ژړلي دي او څومره عجیبه الفاظ استعمال کړي دي چې زه دې چاته پرېښودم او زه دې چاته پرېښودم. دا ډېر سخت الفاظ دي او موږ دې چاته پرېوستلو. نو یاد وساتئ چې دومره ماشوم شي او داسې خبرې وکړي او دومره سخت تکلیف یې باندې راشي، هغه په خپلو سترګو دغه تکلیف ویني. نو یاد وساتئ عزتمندو، دا ډېره سخته ورځ ده. الله جل جلاله دې دوی په نامه مؤمن مسلمان د داسې ورځې نه وساتي. اله العالمین دې دوی ته صبر جمیل ورنصیب کړي او الله جل جلاله دې دا ماشومان صالحه نیکمرغه رالوی کړي. اله العالمین چې څومره هم زمونږ په ملک کې هغه شهدا دي، وینې خپلې ورکړلې، قربانۍ ورکړلې، الله دې د دوی ټولو دغه وینې او قربانۍ قبولې او مقبولې وګرځوي. آمین یا رب العالمین. وما توفیقي الا بالله.